أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف او راغل لرون حضرت يوسف عليه السلام فدخلوا عليه پس ور داخل شل پهغ باندے فعرفهم پس اوپے جندل یوسف علیہ السلام دوی لرا وهم له منکرون او دوی دی یوسف علیہ السلام لرا ن پیجندن کیو نئی پیجندلو ولما جهزهم بجهازهم او هر کلا چې تیار کړو یوسف علیہ السلام دوی لرا هغه سامان د دوی هغه بارونه د دوی قال ائتوني بأخ لكم نوې فرمایل ورتا چې راولئ ماتا بأخ لكم اغرور خپل من ابيكم چې د پلار ستاسو نا الا ترونا آیا نئی تاسو انی اوفی الکیلا چې بشک زو پورا ورکوم پیمانا پورا غل ورکوم وانا خیر المنزلین او زیم بہترین میل مستیا کون کے فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ پس کجردتار تاسرا نوستلو ماتا به حق لرا حغرور لرا فلا کیل لکم نو بس نبوی بیاستا سدپار غلا عندی زما سرا ولا تقربون او مرا نزدیکی گئی بیا ماتا قالوا اویل دیرونو سنراود عنه من بطلب کرو حق لرا مطالب بو کد حق پبارکی اباہ دخپل پلارنا وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ او بیشک من خام خاک کون کیو دیکار لرا وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم او فرمایل حضرت یوسف علیہ السلام لفتيانه اغزوانان خپلتا اغ خادمان نوکران خپلتا اجعلوا بضاعتهم چې کېږ دی هغه پیسې د دوی هغه قیمت د دوی فی رحالهم په هغې بارونو د دوی کې لعلهم یعرفونها شاید چې دوی وپېژني دغې قیمت لرا دغې پیسو خپلو لرا اذا انقلبوا الى اهلهم هر کلا چې واپس شي دوی خپل اهل تا لعلهم يرجعون شاید چې دوی بیا را واپس شي فلما رجعوا الى ابيهم پس هر کله چې دوی واپس شول خپل پلار تا واپس کور ته راغلل قالوا نویل دوی یا ابانا اے زمونگ ابا جانا اے زمونگ پلارا منع من الکیلو منکلل شوید زمونگ نغلا فارسل معنا اخانا پس ولیگ زمون سرارور زمون نقتل چی پیمان روڑو چی غل روڑو من وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او بیشکا من دلر یو حفاظت کون کی قال یعقوب علیہ السلام ابرمائل هل آمنکم علیہ ز اعتماد نکوم پتاسو ز باور نکوم پتاسو علیہ پبارد دے بنیامین کے پبارد دے کشرور کے الا کما امنتکم علی اخیہ مگر حغشان لکه سرنگ چی میں اعتماد کڑیو پتاسو علی اخیہ پبارد رور دد کے چی یوسف علیہ السلام
من قبل مخکې د دې وخنا فالله خیر حافظا بس اللہ تعالی دے بہترین حفاظت کونکے وهو ارحم الراحمین او دغ اللہ دیر رحم کونکے دے د ټول رحم کونکنا ولما فتحوا متاعهم او هر کله چې کولاو کړلو دوی هغه سامان خپل هغه بارون خپل وجدوا بضاعتهم نو وی مندلو هغه عیوس خپل لرا هغه پیسو هغه قیمت خپل لرا ردت الیهم چرا واپس کړل شوی و دوی تا قالوا نؤول دوی یا ابانا اے زمونگ ابا جانا ما نبغی نور بنگ سو اغاڑو هذه بضاعتنا ردت الینا دا دے حق قیمت زمونگا حق پیسی زمونگا ردت الینا چرا واپس کرلے شوی دی منگتا ونمیر اهلنا او من بغل روڑو دخپل اهل دبارا ونحفظ اخانا او من بحفاظت کو درور خپل ونزداد کیل بعیر او زیاد براوڑو یو بار دوخ یو پیمان دوخ ذالک کیل یسیر دا موجود غلا یسیر لگدا یا ذالک دغ سواگر بار کیل یسیر دا غبار دے پا آسان حاصلی دن کے قال اویل حضرت یعقوب علیہ السلام لن ارسلہ معکم ہرگز نلگم دل رستاسو سرا حتی تؤتون موثقا من اللہ آن تردی چراکڑی تاسو ماتا موثقا مضبوط وعدہ من اللہ پنم دا اللہ باندے لتأتننی بیہی چی خام خوابتا سرا ولی ماتا بیہی دلرا الا ان یحاط بکم مگر پہاغی وقتنا چی راگیر کڑلے شویتا سٹول فلما آتوه موثقهم پس ہر کل چی ورکڑو دوی دے پلار خپلتا موثقهم اغم مضبوط عہد مضبوط وعدہ قالا نو یعقوب علیہ السلام فرمائل اللہ علی ما نقول وکیل اللہ تعالی دے پہاغ سچ منگ اوے گواہ وقال یا بنی او اویل حضرت یعقوب علیہ السلام اے زمازامنو لا تدخلوا من باب واحد مداخلے گئی تاسو پا دروازہ یوا وادخلوا من ابواب متفرقہ او داخل شئی تاسو پا غی دروازو جدا جدا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء او زنشم دفق والاستاسنا من اللہ دا تقدیر دا اللہ نا دا حکم دا پیسلی دا اللہ نا من شیء سسیز ان الحکم الا للہ ند حکم ند پیسلا ند قدرت او اختیار الا للہ مگر دے خاص اللہ لرا علیہ توکلتو خاص پدغی اللہ باندے توکل کڑے دے ما وعلیہ فلیتوکل المتوکلون او خاص پدغی اللہ دے توکل کی اعتماد کی توکل کون کی
ولما دخلوا او هر کله چې داخل شول دارونا من حيث امرهم ابوهم د هغه زینا چې حکم کړو دوی ته پلار د دوی یا په هغه طریقه چې حکم کړو دوی ته پلار د دوی ما كان يغني عنهم من الله من شيء نو دا داخله دل چې دفع کړي وي لری کړي وي د دوی نا من الله د حکم د الله نا من شيء سسیز یا نو حضرت یعقوب علیہ السلام چې لری کړي وي د دوی نا د حکم د الله نا د فیصله د الله نا من شيء سسیز الا حاجتا فی نفس یعقوب مگر ودا یو ارمان یو خبره پزړه د یعقوب علیہ السلام کې قضاها چې پوره کړه دی لرا وانه لذو علم او بشک ودا یعقوب علیہ السلام خامخا خاوند علم لما علمناه د دې وجه چې مونږ علم ورکړو دتا ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق پوهیږي نه